بسم الله الرحمن الرحیم. زما د خپل سوات عوامو ته درخواست دی چې کرونا وایرس کم چې په ټوله دنیا کې لګیا دی او هلاکتونه ترې شروع شوي دي، زموږ د سوات انتظامیه لګیا ده، خپل بھرپور کوشش کوي د خپل عوامو دپاره. نو موږ عوامو له هم پکار دی چې خپل انتظامیې شانه به شانه ودرېږو. د انتظامیې د طرفه ټي ایم ای د طرفه په کانجو کې ځای په ځای باندې سینیټایزر ولګېدو. زما د کانجو عوامو ته درخواست دی چې کم کسان چې چوک ته ځي راځي یا دلته یو بل سره ملاب کوي، نو کم از کم د سینیټایزر استعمال دې کوي، دلته د خپل لاس وینځي. او موږ له هم پکار دی چې موږ د خپل طرفه د انتظامیې سره چې څه لاس اخلاص کېږي هغه کوو. والسلام. زما د سوات عوامو ته دا پیغام دی چې کرونا چې کوم وایرس راغلی دی هغه ټوله دنیا په خپل لپیټ کې اخیستې ده. د دې لپاره واحد لار زموږ سره احتیاطي تدابیر دي چې موږ احتیاط کوو، د یو بل سره میل میلاپ ډېر کم کوو، لاس د یو بل سره نه میلاوو. دا وایرس چې کوم دی د خولې په ذریعه، د پوزې په ذریعه او د سترګو په ذریعه باندې وجود ته داخلېږي او انتهایي خطرناک صورتحال پیدا کوي. نو برای مهرباني حکومت د دې لپاره یو ډېر لوی مهم شروع کړی دی. په هغه مهم کې به عوام بھرپور شرکت کوي، ځکه چې دا جنګ د کرونا خلاف چې کوم دی دا یوازې حکومت نشي ګټلی، دا به عوام ګټي. باقي په الله باندې زموږ یقین دی چې څوم کوي الله پاک کوي، د هغه نه به دعا غواړو او انشاءالله امید ساتو چې د سوات عوام به په کرونا خلاف چې کوم جهاد شروع دی په دې کې بھرپور حصه واخلي او د یو بل سره به تعاون وکړي، ځکه چې د دوی تعاون نه بغیر او دوی ملګرتیا نه بغیر دا جنګ ګټل ګران دي. مهرباني وکړئ خپل ماشومان، خپل کور، خپل چې څومره خلک ته هغو ته دا اویرنس ورکوئ، دا خبر ورسوئ چې یاره لاس مه میلاوهئ، د یو بل سره زیات میل میلاپ کوشش مه کوئ. کوم سینیټایزر چې ستاسو سره وي هغه یوز کوئ. د ټي ایم ای کابل د طرفه خصوصي طور باندې په بازارونو کې دغه لګېدلي دي، په هغې باندې خپل لاسونه وینځئ کوم سینیټایزر دې لګېدلي دي. نو انشاءالله امید لرم درنه چې خدای پاک به دا خیر ته ورسوي او الله بخیر. ډېره مننه، شکریه.